ډېر محترم مسلمانانو د هر قسم حاجت دپاره دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده، ډېره پاورفل ده، ډېره قبول کړې شوې ده. دا وظیفه خو زه راته یم انشاءالله چې دا قبول کړې شوې ده. چا چې هم کړې وی انشاءالله لومبیا خو تاسو په ټول یوټیوب کې سرچ کې انشاءالله تاسو به دا وظیفه چېرته نه وي کتلي، نه به مو چېرته کړې وي. خو زه چې له کومه در کومه انشاءالله او تاسو کم حاجت دپاره وکړه، کم مقصد دپاره، هغه ټول مقصدونه او حاجات او مشکلات هغه به د الله تعالی په دې وظیفې سره پوره کوي. او بلکې علما کرام د دې په فایده کې لیکي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم به ستا اکرام کوي. اکرام مسلم خو تاسو پیژنئ کو نه پیژنئ، تبلیغیان چې خلکو له اکرام کوي یا موږ چاله دعوت ورکو اکرام له وکړو، نو دا خو ظاهره خبره ده محترمو چې زمونږ اکرام څه شی دی؟ زمونږ حاجات پوره کېدل دي. زمونږ دعوت څه شی دی؟ زمونږ مقاصد موږ ته حاصلېدل دي. دا هر چاته ظاهره خبره ده. نو کم انسان چې دا وظیفه کوي نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک به د دې انسان اکرام فرمای، د دې انسان به خصوصي اکرام به کوي. صحیح شو که نه؟ او نبی پاک صلی الله علیه وسلم به دا د خپل ځان سره نږدې کینی. دا دویمه فایده شوه. نو کم حاجت چې ستاسو نه پوره کیږي ها حاجت به د الله تعالی پوره کوي. او ټول 15 ټکي دي، اسان ترینه وظیفه ده هم محترمو. نو چې کم انسان وایي چې زما د حاجات پوره شي، زما د الله تعالی مقاصد پوره کې، په خپلو مقاصدو، خپلو حاجتونو کې، خپلو قرضونو کې، خپلو محبتونو کې، خپلو لا علاج بیمارو کې، خپلو داسې کارونو کې چې هغه نه پوره کیږي، زما د الله تعالی هغه کارونه پوره کړي، نو هغه له پکار دي چې دا وظیفه انشاءالله د الله جل شانه په لوی حکم او ارادې سره وکړي چې الله تعالی به راله برکت راکوي په دې وظیفه کې. نو انشاءالله الله تعالی به مو نامراده کوي نه نامرادي چې د محترمه د الله تعالی د ذات نه دا ګورئ انسان بل سټ ته بوځي. ډیره کارته موږ د الله تعالی وظایف کو نه امیدي رانه پیدا شي، مړه حاجت مې نه پوره کېږي، مسله مې نه ختمېږي، قرض مې نه ختمېږي، دا محبت راته نه ما سره ډېر خلک رابطې کوي، نو اکثر وایي چې یاله مولانا زموږ حاجات نه پوره کېږي، ستا هره وظیفه کوم نه پوره کېږي. نو محترمو پوره کولو والا ذات څوک دی؟ الله هغه الله جل شانه دی. وظیفه کې تاثیر اثر اچول والا څوک دی؟ الله. نو ګوره دا خبره چې تاسو ذهن کې وي چې حاجت روا او مشکل کشا څوک دی؟ دا د رب العالمین ذات دی. زه حاجت تاسو نشم پوره کولی، زه تاسو نه میږي هم نشم شړلی. خو کوم وظایف چې وي او بهترین وي، د درود شریف په شکل کې وي، نور قسم وظایف وي محترمو، نو یو خو الله تعالی موږ ته اجر راکوي. موږ په دې نیت تاسو له درکو چې ستاسو حاجات هم الله تعالی پوره کړي، ستاسو له الله تعالی اجر هم درکړي، دوه فایدې ستاسو وشي. صحیح شو؟ ځکه دا لږه دنیا چې ده دا ټیمپیس چې ټک ټک کوي، نو دا وایي ټک ټک نه کوي، دا وایي کټ کټ یو سیکنډ زموږ د زندګۍ نه کټ کېږي. نو چېرته تاسو زموږ په خوله باندې وظایف وکړو، الله به موږ له اجر راکړي، تاسو له هم درکړي، ستاسو هم حاجات پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو نو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر هیوادونو کې بهر زندگی تیروي، خصوصا هغه نوجوانانو طبقه کو د نارینه دي کو زنانه دي، هغه نوجوانان دي الله تعالی ډېر سرخوره کړي، الله تعالی د ډېرې کامیابی دي نوجوانانو ته ورکړي. دا نوجوانان دی چې څه غواړي الله جل شانه دې ورته ورکړي. زه اجتماع ته هم سبا روان یم انشاءالله. زمونږ تبلیغي اجتماع ده، زمونږ د مردان ضلع مردان د نورو ضلعو هم ده. په هر حال انشاءالله هلته ډېره بهترین دعاګانې کېږي، بهترین بیانات به کېږي. تاسو ته به انشاءالله دعاګانې موږ ډېرې کوو. محترمو نن زمونږ وظیفه یو آسان درود شریف دی، د شپږو ټکو درود شریف دی. نو دا چې کم انسان کوي د انسان الله تعالی حاجات پوره کوي. او فایده یې لیکلی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان خصوصي اکرام کوي، او دی به د خپل ځان سره کینی. کوم ځای کې به کینی؟ په آخرت کې. او په دنیا کې هم ستا اکرام کوي انشاءالله. او کوم مقصد دپاره چې وي دا چا وکړه دا وظیفه، نو هغه مقاصد به الله تعالی اسان کړي، مقاصد به الله تعالی پوره کړي. نو تاسو دې درود شریف ته غوږ شئ. درود شریف قبول کړی شوي دي، دا خبره چې ذهن کې ستاسو وي. درود شریف ډېر زیات قسمونه دي، علماو ډېر زیات ذکر کړي، خو که زه چې ته کوم ښیم نن اسان دی او د ډېرې زیاتې فایدې دي. ګورئ په سکرین به تاسو ته ښکاري هم
اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. بس دقه دی. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. دا به تاسو کوئ اسان درود شریف. سکرین به تاسو ته کړی دا سکرین شاټ وباسئ. دا به څو پیرې کوئ روزانه محترمو؟ دا به 1000 پیرې کوئ روزانه. به دا 1000 پیرې وایي. ها 1000 پیرې به دا وایي. کو ګوره هر فرض مونږ نه پسې 200 پیرې ویلی شي. که نه یو ټیبله مقرروئ انشاءالله چې دا په 40-50 منټ 1 ګنټه کې دا ویلی کېږي. او داسې نه چې ته ورته کښېنې په مصله باندې او بس وایه نه. په کار کوم کوئ، په لاره ځئ هم کوئ، په ملاستې هم کوه، په ناستې هم کوه، په هر حال کې دا وظیفه کولی شي. دا پکې نه شي چې بس دلته یې کوه دلته یې مه کوه. نه، هر حال کې دا وظیفه کوه. صحیح شوه؟ بهتره خبره دا ده چې انسان خوله پاکوي د نسوارو سګرټو وغیره نه. نور خیر دی که انسان بې اودسه وي، خیر دی که انسان په دغه کې وي. نو دغه طریقې سره انشاءالله دا 1000 پیرې روزانه وایي. ها په ګارنټۍ سره درته وایم انشاءالله چې یو به الله تعالی ستاسو ډېر مقاصد اسان کړي. الله تعالی به تاسو سره محبت وکړي. جناب محمد رسول الله وسلم به شفاعت ستاسو وکړي او مقاصد به هم الله تعالی ستاسو اسان کړي. ها الله مو خوشحاله لره، آباد لره. الله تعالی مو د زړه مرادونه د زړه جایز خواهشات پوره کړه. مو هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تاسو ته به ډېرې دعاګانې په انشاءالله چې هغه له ځمه اجتماع ده، نو دعاګانې به درته ډېرې کوو انشاءالله. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا.